زما د اسلام ډیر زیات قابل قدر مسلمانانو خویندو، نن زه تاسو ته ډیره زیاته بهترین او عظیم الشانه وظیفه یم. یقین تاسو کې د قسمت د بدلیدو وظیفه ده، دغرنګې د تقدیر د بدلیدو وظیفه ده. هغه څیز چې تا ته میلاو شوی نه دی او دا وظیفه یې وکړه، دا ته به ضرور به ضرور میلاویږي. ستا دومره ناممکن حاجت دی او ستا تمام تقدیر دغه یو حاجت ته تا تړلی دی ورسره. ته یې زما دا حاجت دې پوره شي، دا وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز، په ښه طریقې سره به دې حاجت پوره شي. داسې ناممکن مشکل ستا دی او ته دا وایې دا نه حل کېږي، هر څه مې وکړو نه حل کېږي. زه یې ویم همدا وظیفه وکړه، الله پاک به ستا دا ناممکن مشکل دا به الله پاک ختم کړي، په ښه طریقې سره به الله پاک حل کړي. محترم مسلمانانو، وظیفه ډیره زیاته بهترینه ده، ډیره زیاته اغلا ده. د زړه نه وکړه چې کار وکړي، د زړه نه. موږ صرف وظایف ورکوو، باقي وظایف قبلول دا د مالک کار دی، دا د الله پاک کار دی. کوشش محترم وکړئ چې وظیفه تاسو دومره زړه نه وکړئ، زمونږ کوم خالق دی، کوم مالک دی، کوم رازق دی، هغه دا ویني زما بنده څومره په طلب باندې لګیا دی، د څومره په زارۍ باندې لګیا دی. زمونږ کار سره د بنده او د الله پاک منځ کې تعلق سازول دي. بنده راشي او ذکر وکړي او د ذکر بدل کې الله پاک ورته توجه ورکړي، دا کار ورته برابر کړي. زمونږ استاد سره د محترم هغه سمیع دی، اورېدونکی دی، بصیر دی، لیدونکی دی، لطیف دی. زمونږ استاد په زړه کې څه چلیږي په هغې باندې الله پاک خبردار دی چې داسې ذات محترم رچایي. هغه ولې به د بل چا نه سوال کوي؟ نو سوال به صرف د یو الله نه کوو، د بل چا نه نه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده، ډیره زیاته د کمال وظیفه ده، د سورت یاسین د یو آیات مبارکه وظیفه ده. همدا آیت تاسو د ژوند معمول ساز کوي انشاءالله العزیز. په دې باندې الله پاک د ډیرو ښو خلکو کارونه کړي دي، الله پاک له حاجات پوره کړي دي، الله پاک له مشکلات دا ختم کړي دي. نو که تاسو حاجات لرئ، تاسو مشکلات لرئ، همدا وظیفه د ژوند معمول سازه کوي، د روزانه کوي او صرف 80 پیرې وایي، ډېر نه 80 پیرې، 70 پیرې انشاءالله الله پاک به ستاسو هر قسم مسله دا به ختمه کړي. محترم مسلمانانو، څومره وظایف دي، پرې ټولو وظایفو کې اثر اچوونکی الله پاک دی. مؤثر څوک دی؟ دا الله پاک دی. بعضې وخت کې کله مونږ ګولۍ وخورو که نه، پینډال یا اومنډال یا نورې څونه ګولۍ دي، ټبلیټس دي یا څومره سیرپ دی، نو داسې کله مونږ څکو. نو که تاسو ګورئ بعضې وخت کې د یو ډاکټر مونږ دوایي نه ختمې کړو، خو بیا هم مریض دا ټیک نشي. ولې؟ ځکه چې په دې کې اثر اچوونکی الله پاک دی. اثر اچوونکی څوک دی؟ الله دی. مؤثر حقیقي دا الله پاک دی. نو چې الله پاک په یو څیز کې اثر نه اچولی، نو مخلوق محترم وي سم نشي کولی. کله یو لځي، کله به بل لځي، کله به بل لځي. نو وظایف چې کوم دي دا قبول شوي دي محترم، الله پاک په دې کې اثر دا اچولی دی. نو په دغه تمامو اشیاو کې الله پاک پکې د اثر واچوي، نو مؤثر حقیقي الله پاک شو. او وظایف چې کوم دي محترم دا قبول شوي دي، دا الله پاک قبول کړي دي. یا به قرآن آیات دي، یا به د الله پاک نوم وي، یا به نبی علیه السلام یو دعا ښودلي، دغه به یو سړی ښیي که نه، دې نه علاوه څه نشي کولی. نو چې دغه ښیي نو دا قبول شوي دي. خو موږ له پکار ده موږ ځان په الله پاک باندې قبول کړو، په داسې ترتیب او داسې طریقه کار سره موږ وظیفه وکړو چې الله پاک ته پته ولګي، الله پاک چې او زما د بنده دا طلبګار دی. نو که تاسو حاجات لرئ، مشکلات لرئ، همدا آیت روزانه او 80 پیرې دا وایي. خو د هغې یو څو شرطونه دي. داسې دی چې کله تاسو را وظیفه کوئ نو ګناه به مکمل پرېږدئ، ګناه مکمل پرېښودله او بیا به د هغې نه بعد انشاءالله العزیز الله پاک ستاسو حاجت پوره کوي.
د سترګو چې کوم ګناهونه دي د ژبې څومره دي تاسو پرېښودل او د هغې نه بعد تاسو را ذکر وکړو انشاءالله چې الله پاک بیا قبول کړي او که داسې وي چې تاسو نه د سترګو ګناه پرېږدئ نه د لاسونو ګناه پرېږدئ او دغه رنګې د سهار نه واله ماښام پورې مکمل په ګناهونو کې تاسو اخته یې نو بیا مشکل ده چې الله پاک دا سوال ستاسو قبول کړي یا مشکل الله پاک ستاسو دا حل کړي کله به حل کوي الله به حل کوي چې کله تاسو ګناهونه مکمل څه کوئ دا پرېږدئ نو کوشش وکړو چې تاسو دغه ګناهونه دا پرېږدئ او دغه رنګ ورسره د خپل وس مطابق صدقه ورکول د خپل وس مطابق چاله صدقه ورکول کله 100 روپۍ وس کېږي کله 500 کېږي کله 1000 کېږي نو څومره کله سیوا ورکړه دومره به ستاسو حاجت اب زر قبول شي مطلب دا شو چې د ګناه نه پرهیز او صدقه ورکول ځکه چې الصدقه رد البلا بلاګانې محترم دا د بقا یار نو که تاسو ګورئ وظیفه ډېره زیاته عظیم شانه ده ترتیب او طریقه کار داسې دی تاسو به 11 پېرې درود ابراهیم ووایئ 11 پېرې 11 پېرې او بیا به د هغې نه بعد اویا پېرې سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم او تاسو اویا پېرې ووایئ او بیا به د هغې نه بعد 11 پېرې درود شریف ووایئ او دعا به وکړئ مزبوره دعا به وکړئ پکې به هم جاړئ انشاءالله چې الله پاک زموږ ستاسو تمام حاجات دا پوره کړي الله پاک نه امید ساتو یا الله پاکه څومره کسان دا وظیفه کوي د تمامو خلکو حاجات دا پوره کړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته